ممکن دا د اټم څخه جنگونه شروع کیږي وروستو وختونو کې په یو بل بدای ټیمونه استعمالېږي هر سلو کې به یو ژوندی پاتې کیږي نور به مري ممکن دا د اټم څخه جنگونه شروع کیږي وروستو وختونو کې په یو بل بدای ټیمونه استعمالېږي ټول به مړه شي سره دا ملحمت عظما دی دغه وخت سره فتح د قسطنطنیې او خروج د دجال چې دی په 7 اشهر او دا چې ماده خیر زمان خو به شپږ یا اوه یا 9 کاله تیری بیا به دجال روزي نو دې نه پته لګي چې ملحمت عظما د ماده خیر زمان اخري وخت دی کله چې کفار په دې پوه شي چې یاره دا په ټولې ځمکې رانه ونیوي نو بیا به دې وخت کې دوی استعمال د دغې آلاتو د جنګ کوي د ګمان داسې دی چې دوی به استعمال د ایټمونو وکړي د څه وکړي او حتی کې د صف د مجاهدینو کې به څوک داسې سړی نه ګوري چې هغه یو کرتې لیدلی وي مخکې او یو روایت کې مې ولیدل چې یو کرتې مخکې لیدلی او د مادي خیر زمان په لښکر کې دغه وګوري نو د ورور او د پلار مینه به پرې ماته وي دومره به چې ته خو ما پلانې ځای کې لیدلی وي نور به ټول د مختلفې دنیا مجاهدین راغونډوي خپل خپلوان به یې نه وي ښه دا به مړی دا به ټول مړ شوي او یا به دی چې مرتد شوي وي دا وخت داسې دی چې نفاق نشته یو کفر د اسلام هسې مونږ غواړو خو دا امتحان غوښتل دي ځکه چې د ماتې زمان دور دا ډېر سخت دور دی تمامې دنیا سره مقابله ده د جهاد سره یو کله خدا بیا نیولې کېږي د ترمیزي دور کې خدا فتح شوې ده خدا بیا دا دې ونیول شوه بیا به فتح کېږي دویمې فتحې ته اشاره ده